الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف تیرے کوئی نجدے روشن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ویدا ما بندو ویدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اللہ جل جلالہ 30 پیرا کے قرآن مجید کے سورہ نازعات کے آیت نمبر 40 کے فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سوک چې دې خبرې نه وډور شال چې زه به الله جل جلاله ته مخکې درېږم د الله جل جلاله مخکې درولې نه وډور شاله وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى او خپل خواهشات نه خپل نفس ارمان کړ د شیطانی خواهشات نه نفس ودرواله فإن الجنة هي المأوى پیدا سي کسته پر الله جل جلاله نتیجه بینوي چې جنت ته اغي ټکانا دو. په دغه آیت کې الله جل جلاله د جنت سفر ډیر کم بیان کړی دا چې جنت ته کسوغوړي چې سفر څومره ده نو الله پاک فرمایي چې 2 قدم دی په دریم قدم باندې به جنت ته. اول قدم دا ده چې د الله جل جلاله خوف د انسان په ذهن او په زړه کې موجود وي. دویم قدم دا ده چې انسان د شیطان اتباع نه ځون باج کی به په دریم قدم باندې الله پاک د انسان د جنت بیان کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کې فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وشور کس هغه دا چې هغه د خپل نفس محاسبه وکي د مرګ نه بعد زندګۍ ته یعنی آخرت ته پر تیاری وکي اعمال وکي. والعاجز من اتبع نفسه هواها او بیوقوف سړی هغه د چې هغه په خپل خواهشات پسې روان شي وتمنى علی الله او په الله جل جلاله باندې امیدونه ورتړي چې مړ الله پاک غفور الرحیم د بخشش په موقع مغفرت په موقع بشک الله جل جلاله ډیر غفور الرحیم ده خو دغه سره سره الله جل جلاله د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي. د الله پاک وعده دادو چې کیم انسان نیک اعمال کوي هغه جنت ته داخليږي کیم انسان بد اعمال کوي هغه دوزخ ته داخليږي. نو الله جل جلاله په دغه آیت کې د جنت سفر ډیر کم بیان کړی دی چې جنت ته ډیر کم لیار دو که جنت ته سوکسي نو په دغه 2 سټیپونه د عمل وکړي دریم سټیپ باندې جنت ته. انسان ته چې کله د ګناهونه پته نه وي چې مثلا دا ګناه عمل ده دا حرام ده یا دا حلال ده نو اول خو په چار چې هر انسان باندې علم فرض ده هغه علم کوي دمره علم حاصلوي چې دته په زندګۍ کې ډیر یعنی روزانه چې کوم اعمال ور پیش کیږي د هغه مسایل نه هو چې دای کم از کم خبرې دمره علم هو په ټوله خلک باندې فرض ده. لکه علما آسان تعبیر کوي چې 24 غنټه زندگی په تیری شي دمره علم هغه فرض ده. نو هغه نه ما سیوا که یو کس ته هغه دا علم نشته چې دا ګناه ده دا ثواب ده خو بلکې نن سبا وخت کې دومره زیات علم ده چې هر انسان هر مشوم نوجوان او بوډا سړی ته د پاته دوش زینا ته نر ته چې دا شی ګناه ده او دا شی نیک عمل ده خو بیا ویلې مشته چې پاته دو چې دا ګناه ده ای باوجود میره په هغه باندې بیا عمل ویلې کو هغه بیسیکلی مین وجه دادو بنیادی طور باندې مین وجه دادو چې میجا ذهن کې د میجا زړونه کې د الله جل جلاله عظمت او د الله جل جلاله خوف هغه ختم شوه ده چې کله د انسان سره د الله جل جلاله په ذهن کې او په زړه کې د خوف وي چې مو الله پاک ویني لکه څنګه الله پاک په سوره نبأ 30 سپاره کې الله پاک فرمای ان ربک لبالمرصاد چې میجا محاوره ترجمه کو چې الله جل جلاله یعنی بشک د تو سره رب توست په مرچه کې نوستا یعنی لکه څنګه چې دشمن ته یو سړی په مرچی کې نو سي دشمن ټول حرکات سکنات کسی چې اوس چتر وړال نو اوس زه ټیک پکاو یا نه پکاو د غرنګ الله جل جلاله فرمای
چې مقصد یې دا ده چې موږ ته د ټولې دنیا یعنی د انسانانو حرکات سکنات الله جل جلاله ته علم هغه شته ده. نو الله چې کله د انسان دا ذهن جوړ شي نو انسان به بیا د ګناهونو نه خپله بچ کېږي او نیک عمل طرف ته به هغې رغبت پیدا کېږي او هغه به کوشش کوي نیک عمل طرف ته. لکه څرنګه مثلا زه موبایل استعمالوم او مو ته دا پاته ده چې الله جل جلاله مو ویني، اگر چې مو سره په کوټې کې هېڅوک نشته خو چې مو سره دا خوف دا زړه کې او ذهن کې موجود ده نو زه به کله هم موبایل غلط نه استعمالوم چې مو ریکارډینګ چلو ده مو فرشتې نگرانې لګیا دي الله جل جلاله ته ریکارډینګ کوي مو الله پاک ویني نو ګناه عمل به زه نه کوم. ځکه الله پاک فرمایي چې چا سره دغه خوف وي چې زه به الله پاک ته ډارېږم دغه خوف په وجه باندې دای د الله جل جلاله ګناهونه بدای پرېږدوي او د خپل خواهشاتو اتباع د شیطاني اتباع پرېږدوي. نو چې کله د الله پاک خوف موجود وي نو شیطاني اتباع به خود انسان پرېږدوي نو هغې نه پس الله جل جلاله فرمایي چې په دریم سټیپ باندې به جنت ته. علامه دمیری رحمت الله علیه لکه څرنګه د صحابه کرام زندگی سره وکسي هغه سټډي کی تاریخ وکسي د صحابه کرام په زندگی یو کتاب لیکله اسد الغابه فی معرفت الصحابه. د صحابه کرام زندگی چې سړی کسي کله کله د انسان عقل چار پرېږدي چې یاره د څرنګه خلک په دنیا کې تیر دي چې ځون سره د هغې موازنه وکړي چې دا بیهي انسانان وکړه څه شی و او چونکې د هغې په ذهنونو کې د هغې په زړونو کې د الله جل جلاله خوف او عظمت موجود و نو ګناهونه یې هم نه کول او شیطاني اتباع یې هم پرېږدولې وه. لکه څرنګه علامه دمیری رحمت الله علیه خپل کتاب حیات الحیوان کې واقعه لیکلې چې عمر رضی الله چې کله امیر المؤمنین جوړ شاله نو نن سبا چې کوم وزیر زمان دي داسې وزیر زمان مخکې نه و. امیر المؤمنین مخکې لقب وزیر اعظم ته مخکې امیر المؤمنین شل نن سبا وزیر اعظم مې ته ویلی شي نو مخکې به چې کله وزیر اعظم امیر المؤمنین جوړ شل هغه به شپې او ورځې ګرځېدل چې چاته د مو په حکومت کې ضرورت ته چې د هغې زه ضرورت پوره کړم. بهرحال عمر رضی الله بار روتل څه پیسې ځون سره رخوستلې ګرځېدل د شهر نه بار روتل یوه ځنګل طرف ته یوه خیمه یې ولیدله هغې طرف ته ورغل هلته یوه بوډۍ وه هغه بوډۍ ته یې وویل چې تاسو ته د څه شي ضرورت خو نشته. بوډۍ ته وفرمیل چې مو ته خو ضروریات ډېر دي خو د عمر نه مې سخت شکایت ته الله پاک ته شکایت کوم. هغه کتاب لیکلی چې د عمر رضی الله په سترګې کې اوښکې راغلی د هغه عمر و چې نبی علیه صلات وسلام په دنیا کې خوشخبري ورکړې وه چې و عمر فی الجنه چې عمر به جنت ته سي. په دنیا کې الله پاک دغه ټایټل دی رضی الله عنه ورضو رضی الله عنه ورضو عنه ولا ټایټل ورکړه صحابه کرام ته ای باوجود د دې حال ته کسه په سترګې کې اوښکې راغللې نو ته فرمایي چې څه داسې خبره ده چې په هغې باندې ته شکایت کوې. نو فرمایي چې مو ته ډېر ضروریات وو عمر یې مو ضروریات نه دي پوره کړي نو عمر ورته فرمایي چې هغه خو چونکې د زه نه ده ورښیلی چې زه عمر رضی الله زه امیر المؤمنین یم ورته فرمایي چې هغه خو د شهر چونکې ګرځي خبرګیري وخولي ته خو شهر نه ډېره بار ته یې کیدی شي هغې ته پاته نه وي. دغه بوډۍ عجیبه جواب ورکوي چې که چېرته دې ته پاته نشته نو به دا امیر المؤمنین ولې جوړېده. امیر المؤمنین خو به هغه کس وي چې د ټولې رعایا او د خپلې عوامو به خیال ساتي نو دا امیر المؤمنین ولې جوړېږي. عمر رضی الله نور له جواب وکړ اخر کې دا ورته وویل بوډۍ ته چې شا چلو دغه کوم مظلومیت دی چې دا عمر رضی الله نه د شکایت ته دا په څه باندې معاف کوې. دغه بوډۍ ورته فرمایي چې که چېرته 25 دینار مو ته عمر رضی الله روکي امیر المؤمنین نو به یې زه معاف کوم. په دې وخت کې عبدالله ابن مسعود رضی الله او دغه رنګې علي رضی الله تلل عمر رضی الله چې ولیدل غږ یې په وکړ چې یا امیر المؤمنین څه کوې دلته. هغه بوډۍ چې دا اواز واورېدل چې امیر المؤمنین ورته ویل چې آیا ته عمر یې ویل چې او بوډۍ معافي نه وغوښتله چې مو خو تو په مخ کې په عمر رضی الله پسې خبرې وکړې چې مو نه شکایت ته نو عمر رضی الله ته وویل چې هېڅ خبره نه دو تو د حق جوړېدل چې تو د ضرورات و او مو دا کوتهي کړې تو په حق کې حق تلفي مې کړې چې تو حق مې نه ده پوره کړه. نو د صحابه کرام دوی ته چې تاسې ګواه جوړ شوی چې دې ته زه 25 د اشرفی یا درهم دینار چې کوم هغې ټایم کې سکه وه هغه ورکوم دا د مو هغه حق تلفي معاف کوي. او صرف په دا نه د الله جل جلاله دومره خوف سره موجود و چې بیا یې کاغذ تلاش کول چې زه د معامله ولیکم او بیا هغې نه پس ته کاغذ نه ویندل د خپلې کپړې نه یوه سپینه ټوکړه پرې کړه په هغې باندې ولیکل چې عمر رضی الله عنه حق تلفي په خپل دورې حکومت کې خلافت کې شوې وه اوس هغه بوډۍ ته یې رقم ادا کړه هغې په وجه باندې معاف کړله.
حالانکه د ټوله معامله الله جل جلاله لیدله چې عمر رضی الله باندې حق تلفی د بوډای ونه وشوه هغه بوډای ته معاف کړه بس عمر رضی الله غوړه خلاص شوله خو نه هغه ته چونکه ذهن کې او زړه کې نقطه نظر یې دا جوړو چې الله جل جلاله مو ویني زبو مخکې ته درېږه زبو د خپل ژوندۍ حساب او کتاب ورکوه نو التم الله پاک ته مون سوال کوي د سینه چې په دغه حق تلفی باندې الله جل جلاله مون ناراض وي او الته سوال او جواب ته سیخ نشه نو الله کې عبد الله ابن مسعود رضی الله او علی رضی الله ته فرمایي چې دغه ټوکړه ونسوي په هغې باندې دغه تحریر ولیکل چې په پیسې په وجه باندې زه بوډۍ خپل حق ته معاف کړه چې زه چې کله مړ شه د مو کفن کې دغه ټوکړه کښېږدوئ دې پوره چې کوي مون الله جل جلاله سوال کوي زه به طور پروف ثبوت دا د شی چې الله زه بوډۍ معاف کړم حالانکه الله پاک ته دې پاته وه چې الله دغه بوډۍ دی معاف کړ خو هغه ذهن کې دومره خوف دومره عظمت دی الله جل جلاله موجود و چې معامله حل شوه په دنیا کې بوډۍ معافي ته وکړه ای به وجود دی د الله پاک نه هغه دومره ډېرېدل دې وجې نه دغه خلک وو چې دین د پوره قربانۍ کړې وې هر قسم ځانونه دین ته وقف کړي وو خپل مالونه دین ته پوره وقف کړي وو دې پوره چې هغې په ذهنونو کې هغې په زړونو کې د الله جل جلاله عظمت او خوف هغه موجود و نفسني خواهشات نه هغه بس بیا باچ و میشه ته الله جل جلاله ذهنونه نه او د زړونو نه دومره بالکل وتله ده چې حکیم شای الله پاک میشته دې پوره شرعي حکم ورکړه چې تاسې ادا کوئ چې مو یاد دیر شي لکه ځان الله پاک فرمایي و اقم الصلاة لذکري تاسې لمونځ کوئ موئ د مو یاد د پوره میشه الله پاک چې لمونځ کوئ د مو یاد د پوره میش په لمونځ کې ویلوړو بیا مو ذهن کې کیم شای چې الله پاک د خپل یاد د پوره امت ته ورده امت په هغې کې مصروف یعنې لمونځ کې لګیا خو بیا خپل ذهن کې او خپل زړه کې د الله جل جلاله عظمت او خوف هغه وینه به چې کوم شی الله پاک میجر کړه هغه حکم میج ادا کوو ایکې مها الله پاک ذهن او په زړه کې نه وي به ته چې جماعت نه بار چې میجه اوسو آیا د مو ذهن کې مو په زړه کې به د الله جل جلاله خوف او عظمت موجود وي دا هغه اعتراض جواب چې مو دوست شروع کې کړه چې آیا ویلې میجه یو ګناه نه خبر و چې دا ګناه ده ای به وجود هم په هغې ګناه باندې میجه شتیز ورسو هغې نه درېږو نه ګناه کوو ځکه چې د الله جل جلاله میجه ذهن کې د هغې العظمت او د هغې خوف هغه بیا نشته الله پاک ځکه فرمایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى څوک چې د الله جل جلاله نه وډور شال د دې خبرې نه چې زه به مخکې ته درېږم خپل نفس د خواهشاتو نه مانع کړ په دریم سټپ کې الله پاک فرمایي چې دغه انسان به بس بیا جنت ته داخلیږي الله جل جلاله د وکي چې میه تاسې ټولې ته د الله پاک خوف هغه نصیب کی او مخکې ټوله زندگی مو د الله جل جلاله د خوف سره تیر شي او الله پاک ته د صحابه کرامو اتباع ته نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین